أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ورته ووایه چې الله یو دی، الله رب العزت بے نیازه دی، د الله رب العزت اولاد نسته اور نه دی د چا اولاد دی، نه د ده یو څوک برابر اور همسر دی. دا د قرآن مجید په آخري سورتو کې سورة الاخلاص پر یوه رکو او پر څلورو آیتو باندې مشتمل قرآن مجید محبوب سورت دی. کافرانو مشرکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مختلف اعتراضات او پوښتنې به کولې. نو دلته هم پوښتنه دا وکړه چې الله رب العزت د چیز څخه جوړ دی، د چاندي څخه جوړ دی، د سونې څخه جوړ دی، د چیز څخه جوړ دی. اور بعض روایتو کې راځي چې دوی د نبي علیه السلام څخه پوښتنه وکړه د الله رب العزت د نسب، چې الله رب العزت نسب چیز دی. نو باقي دا صورت بیا الله رب العزت را نازل کی پر نبی علیه السلام باندې، حضرت جبرئیل علیه السلام په ذریعه باندې. نو الله رب العزت فرمایي چې ورته ووایه چې الله یو دی، الله بے نیازه دی. الله رب العزت نه د چا څخه پیدا دی، نه د ده څوک پیدا دی، نه اولاد څه نه دی د چا اولاد دی، اور نه د ده یو څوک برابر کېدلی شي. په اول آیت کې الله رب العزت فرمایي احد واحد دواړه یوه معنا ده. صرف په دا یوه جمله کې په دا یو آیت کې الله رب العزت د دوی د ټولو اشکالاتو اعتراضاتو داسې جواب وکړي چې هغه په لوی کتابونه به په ډک سي، لیکن انسان به د هغه څه مطمئنه نه سي. لیکن الله رب العزت په دا یوه آیت کې د هغه ټول داسې جامع د کمالاتو او د نقصاناتو څخه خالي. الله احد، لفظ الله د صورت ډیر فضایل سته. روایت کې راځي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو سړی حاضر سو، ورته ویل چې یا رسول الله زما د سورة الاخلاص سره ډیر محبت دی. نبی علیه السلام ورته فرمایل دا سورت به تا جنت ته بیایي، دا سورت به تا جنت ته بیایي، ته محبت ورسره کوې دی وایه دا سورت به انشاءالله تا جنت ته بیایي. اور بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق را جمع کړو، اعلان وکړي چې باید را جمع سي. چې څونه خلق را جمع کېدی سو هغه را جمع سو. نبی علیه السلام ورته فرمایل چې زه دې ته نن یو تهایي قرآن مجید اوروم، یعنې قرآن مجید چې پر درو حصو باندې تقسیم کې یوه حصه یعنې 10 سپارې زه نن تلاوت کوم. بس خلک څه پریشان هم سو چې کاروبارونه روانې، تجارت روانې دې خوا نو چې یو تهایي قرآن 10 سپارې به څنګه اورو. بهرحال چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت اقدس کې حاضر سو، نو نبی علیه السلام سورة الاخلاص د دې په مخ کې تلاوت کړي او بیا دا ورته ویلی چې دا سورت یو تهایي قرآن ثواب لري. یعنې که چیرې یو انسان سورة الاخلاص یو وار ووایي قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دا د یو تهایي قرآن یعنې په درو حصو باندې تقسیم کې یو تهایي یعنې 10 سپارو برابر ثواب لري. اور بل روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنہ چې دوی سهار اور ماښام دغه صورت او د دې سره سات قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس د دې تلاوت کوي، وایستې پر ځان باندې چې کوي الله رب العزت به د هر بلا څخه ته نجات در نصیب کړي اور دغه صورتونه ستاسې دپاره کافي دي. نو حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د هغې بعد بیا یو ورځ هم ما د دې ورد د دې تلاوت مالا دې پرېږدي، ما روزانه ویم. اور مخکې الله رب العزت فرمایي الله الصمد، الله رب العزت بے نیازه دی. الصمد معنا ده چې الله رب العزت نه د بل چا محتاج دی اور نه بل څوک د الله رب العزت محتاج دی. په دنیا کې چې څه هم انسانان دي، هغه قطب دي، اقطاب دي، هغه غوث دي، هغه شیخان دي، که پیران دي، که مریدان دي، حتی چې حضرات انبیاء علیهم السلام هم د الله رب العزت محتاج دي. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. ای خلکو چې ټول د الله محتاج یاست،
اور الله رب العزت په حقیقت کې غنی دی اور الله رب العزت په تعریفو والا دی. نو الله رب العزت داسې ذات دی چې هغه په خپل ذات کې هم په صفاتو کې هم نه د بل څوک برابر کېدلی سي اور نه څوک دا دعوه کولی سي چې هغه دی داود. اور مشرکینو یهود و نصاراو پر مختلفو مواقع باندې د الله جل شانه په شان اقدس کې ګستاخیانې کولې. وقالت اليهود عزير ابن الله، یهودو به دا ویل چې عزیر علیه السلام د الله رب العزت زوی دی، حالانکه الله رب العزت د اولاده څه بې نیازه دی، نه دی د چا اولاد دی نه بل څوک د اولاد. نو یهودو به دا ویل. وقالت النصارى المسيح ابن الله، اور نصاراو دوی به دا دعوه کوله، دا خبره به کوله چې حضرت عیسی علیه السلام د الله رب العزت زوی دی. اور مشرکین مکه چې کومو د عربو هغه به دا خبرې کولې چې حضرت فرشتي چې دغه د الله رب العزت لوڼې دي. دا حدیث قدسی کې راځي. حدیث قدسی هغه حدیث ته ویل کېږي چې براه راست د الله رب العزت الفاظ دي. الله رب العزت به دا وایي نبی علیه الصلاة والسلام چې خلک ماته شکنځاوي کوي، خلک ماته شکنځاوي کوي چې د الله رب العزت زامن ستا فلانکې د الله رب العزت زوی دی اور فرشتي چې د الله رب العزت لوڼې دي، دا ماته شکنځاوي دي. حالانکه الله رب العزت فرمایي چې د دې دا حق نشته چې دوی دا خبرې وکړي. نو الله رب العزت چې هغه د هر څه څخه بې نیازه دی، لم یلد ولم یولد، نه د چا اولاد دی نه د داسې څوک پیدا کېدلی شي. ولم یکن له کفوا احد، اور نه د څوک مثل دی اور نه د مماثل دی، نه د همسر اور برابر څوک کېدلی شي. د قرآن مجید دغه صورت چې کوم دی په ټوله قرآن مجید کې عقیده درې عقیدې چې د اصولي طور پر هغه ذکر شوي دي. یو عقیده توحید چې لا اله الا الله، د الله سما سوا بل معبود نشته، موږ په هر شي کې د الله رب العزت محتاج یو، موږ هر کار خیر هغه الله رب العزت موږ په هغه کې محتاج یو. بعض ځوانان اعتراض کوي پر دې باندې چې یو خبره راځي نو الله رب العزت موږ محتاج یو په هر شي کې. الله صمد دی، الله احد دی، الله واحد دی، الله ماحد دی، الله قوي دی، الله رب العزت هر څه کوي او هر څه د الله رب العزت پر رضامندي باندې کیږي. لیکن یو څه ځوانان داسې دي، یو څه خلک داسې دي چې هغه دا اعتراض کوي چې هر شی د الله پر ذمه څنګه وراړی. اعوذ بالله من ذلک. یعنې مطلب یې دا دی چې په دې کې د الله رب العزت دخل نشته، د ستا دخل دی کې. مثال کے طور پر زه ان شاء الله تعالی که الله رب العزت وغوښتلو دا کار به کېږي، دوی هر څه پر الله باندې وراړی، هر څه پر الله باندې څنګه وراړی. یو ځوان کپه کوله، ویل ما سره یو چا بد وکړو نو ما ورور ته شکایت وکړي، ورور خپل ورور ته مشر ته ما ویله چې داسې د موږ سره داسې وسو. د په جذباتو کې و، ظاهره خبره ده. نو مشر ورور راته ویله چې الله یې ورلکه، الله رب العزت ښه بدله اخیستونکی دی. نو ده ویله چې دا څنګه خبره ده چې موږ هر شی پر الله ورېله کوو، دا څنګه خبره ده. سوچ کول پکار دی. د دې شاته د دې نظریې شاته ډېر غټه پس منظر انسان چې ور سوچ دا جوړ شي د الله رب العزت په باره کې داسې خبرې کول. نو دلته دا صورت موږ ته چې راشي عقیده توحید چې لا اله الا الله، د الله سما سوا بل د عبادت لایق نشته، د الله سما سوا بل طاقتور ذات نشته. الله الصمد، صمد چې موږ ټول د محتاج یو په هر شي کې، په ولاړه کې، په ناسته کې، په رزق کې، په دولت کې، په مال کې، په جایداد کې، په هر شي کې موږ د الله محتاج یو. او د الله رب العزت د رضا بغیر د یوه پاڼه هم شور نشي خوړلی، د یوه پاڼه هم شور نشي خوړلی. او د الله رب العزت ذات اقدس د اجازته بغیر د هوا هم نشي راتللی، یو څه نشي کېدلی. موږ په هر شي کې الله ته محتاج یو. نو بیا دا خبرې کول شاید مناسب نه وي. یوه عقیده توحید ده په قرآن مجید کې اصولي طور پر. دویم عقیده رسالت، لا اله الا الله محمد رسول الله، چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دا عقیده رسالت سوله. اور دریم عقیده چې داغه عقیده قیامت، چې قیامت ایان یوم الدین، ان الساعه آتیه لا ریب فیها، قیامت ورځ را روانه ده، په دې کې هیڅ شک شبه نشته.
دا درې بنیادي عقیدې دي په قرآن مجید کې چې الله بیان کړي دي اصولي طور پر. نور چې کومې عقیدې بیان شوي دي هغه د دې جزئیات دي، تفریعات دي، هغه په دې باندې متفرع دي. نو لم یلد ولم یولد، نو الله رب العزت فرمایي چې دا خلک ماته شکنځاوې کوي چې الله رب العزت زوی دی، عزیر علیه السلام د الله زوی دی، عیسی علیه السلام د الله زوی دی. اور د دې بات کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ته موږ وګورو، په دې کې عقیده توحید او رسالت او قیامت کې حضرات مفسرین پر دې شی باندې خبره کړې ده چې اولاد ورکول و انسان ته مال او دولت ورکول، جایداد ورکول، دا د دې علامت نه ده چې الله رب العزت باندې دوی ګران دي. اور مال دولت اخستل، یو څوک غریب جوړول، پر چا باندې مشکلات راولل، پریشانۍ راوستل، دا د دې علامت نه ده چې الله د ده څه ناراضه دی. دا خو مشرکانه نظریه ده، دا خو مشرکانو به دا خبره کوله، کافرانو به دا خبره کوله. آپ علیه الصلاة والسلام ته به ویل تا سره ګرد هغه کمزوري خلک ناست دي، ستا صحابه کرام ګرد کمزوري دي، نه پیسې ورسره دي، نه مال او دولت ورسره دي، نه جایداد ورسره دي. موږ خو د عربو قریش سرداران یو، موږ سره مال او دولت هر سره دي. نو که چیرې داسې وایي چې الله رب العزت باندې ګرانش، الله رب العزت باندې نزدېکت هغه دا یي چې الله رب العزت چاته مال او دولت ورکړي، نو قارون هغه به تر ټولو پر الله باندې ګران وایي چې ده ته الله دومره مال او دولت ورکړی و چې د خزانو چابیانې به پوره قافله باندې تللې، لیکن الله رب العزت د ټولو خزانو سره په مځکه باندې نن استغرق کړي. اور نعوذ بالله که چیرې دا علامت وایي د دې چې انسان غریب وي، پیسې نه وي ورسره، په دنیا کې مسکین وي، د دې علامت دا دی چې الله رب العزت د ده څه ناراضه دی. نعوذ بالله نقل کفر نه باشد، نو معاذ الله رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه الله ناراضه وي. لیکن پر ټول دنیا کې الله رب العزت ته محبوب ذات څوک و؟ په دواړو جهانو سردارو، د هغې سره څه شي ورسره و؟ اما عایشه فرمایي رضی الله عنها چې په دوه میاشتو به زموږ په کور کې اور نه لګېدی. اور نبی علیه الصلاة والسلام په ورځو باندې د غنمو ډوډۍ نه خوړله، هغه د اوربشې ډوډۍ خوړله. دومره تکلیفونه پر ځان باندې تېرول د څه شي دپاره چې دا زموږ ابدي ژوند نه دی، ابدي ژوند خو بابات کې روان دی، دا خو امتحان روان دی. اور اما عایشه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام په تورو تیارو کې لمونځ کوئ. مفسرین فرمایي شاید یو که دوه واره په ټوله عمر کې د نبی علیه الصلاة والسلام په کور کې چراغ چې دی کندیل لګېدلی دی. نبی علیه السلام په توره تیاره کې لمونځ کوئ. فداه ابي و امي صلی الله علیه وسلم، زموږ مور پلار دې پر ده باندې قربان سي. اور اما عایشه فرمایي چې زه به بیده وم د جنازې رنګه نبی علیه السلام چې به کله سجدې لتلی نو زه به داسې په لاس باندې وولم، بیا به زه سره ټوله سوم او نبی علیه الصلاة والسلام به سجده ولګوله. نبی علیه الصلاة والسلام خو داسې ژوند تېر کړی دی، یو وخت ډوډۍ بل وخت به فاقه وه. نو که چیرې دا علامت وایي د دې چې الله رب العزت باندې څوک ګران وي، الله رب العزت مال او دولت ورکوي، او څوک چې الله رب العزت ناراضه سي بیا هغه ته مال، دا جلا قانون دی. الله رب العزت حدیث کې راځي چې الله رب العزت هر چا ته رزق ورکوي، من یحب ومن لا یحب، چا سره چې محبت کوي چا سره چې نه کوي دواړو ته الله رزق ورکوي. نو که چیرې داسې وایي دا ټایم د دنیا څه پوره طاقتونه د الله باغیان دي، د الله رب العزت بغاوت کړی دي، د الله نافرمانه دي، لیکن الله رب العزت رزق هم ورکوي، دنیا هر قسم جایداد دولت هر څه یې ورکړی دی. دې څه دا معلومه ده چې دا جلا قانون دی، رزق ورکول نه ورکول، اور الله رب العزت سره محبت کول، الله رب العزت چا سره محبت کوي دا جلا قانون دی. نو په دې باندې زموږ ایمان او عقیده چې دا هغه نه ده، بلکې زموږ ایمان او عقیده پر دې باندې ده چې څوک ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په دې کې ټولو زیات معزز او مکرم الله ته محبوب انسان هغه دی چې هغه تقوا کوي، هغه که غریب وي که مسکین وي که هر څوک وي. نو سورة الاخلاص په دې کې اخلاص دی چې څوک په اخلاص باندې وایي د یو تهایي قرآن ثواب لري. بعض اوقات موږ سوچ کوو چې یاره مور نسته په دنیا کې، پلار نسته په دنیا کې، تللی دنیا څه اولاد د خپل مور پلار دپاره چې کوي او چې څنګه ورته یاد سي، دا مختصر عمل 1-2 منټه لګېږي، 3 واره قل والله ویل او په مور پلار پسې وربخښل، په خپل قریبي رشته داران د دنیا څخه تللي دي هغو ته وربخښل د پوره قرآن مجید برابر ثواب لري. دومره غټه سودا او دومره مختصر، نه پیسې پرځي، نه جایداد پرځي، نه بله پرځي، بیټې نه ولاړه غواړي، نه ناسته غواړي، نه اودس غواړي، یو شی نه غواړي. څنګه در په یاد سو مور پلار؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بسم الله وویل سي، قل والله احد 3 واره وویل سي، سرویه بخښي مور پلار پسې، په خپلو قریبي رشته دارانو پسې،
نو الله رب العزت موږ لپاره ډېر سهولتونه پیدا کړي دي. دا د قرآن مجید سورة الاخلاص په کار دا دی چې موږ پر دې باندې عمل وکړو. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. موږ خپل عقیده مضبوطه کړو. دا یاد ساتل پکار دی ځوانانو چې دا ټیم زموږ په خلاف باندې، د مسلمانانو په خلاف باندې، د ځوانانو په خلاف باندې، د مسلمانانو په خلاف باندې کفري طاقتونه دا چې دي هغه بالکل پر یو پیج باندې دي او د مسلمانانو عقیدې ور خرابولو دپاره د مکمل طور پر کوشش کوي. او دا ټیم زموږ په پښین کې هم ډېر ګروپونه، ډېر تنظیمونه او ډېر خلک لګیا دي په خاموش طریقه باندې، په غیر شعوري طریقه باندې د ځوانانو نظریات وربدلوي، سوچونه وربدلوي. او جناب هر انسان چې دی، هر سړی، هر باطله فرقه هغه قرآن او حدیث ما ته رامخته کوي. د قرآن او حدیث په اړه کې ما ته زهر راکوي. باطل چې کله زموږ استاد به دا خبره کوله، ول باطل چې کله تا ته زهر درکوي، دشمن چې کله تا ته زهر درکوي، هغه یې په چیش کې نه درکوي، هغه تا ته په پلیټ کې نه راکوي جناب ویې خوره، دا زهر دی ویې خوره. زنانې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جادو هم وکړي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زهر هم ورکړو. او علما وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام شهید دی، شهید صحابي وایي زه دا خبره کوم چې نبی علیه السلام شهید دی. ولې چې نبی علیه الصلاة والسلام اصل د ناجوړي چې کوم اثر و هغه د هغه زهر د وجې چې یو زنانې زینب نامي یو زنانه و چې نبی علیه الصلاة والسلام ته په غوښه کې زهر ورکو. او یو صحابي خو هغه چې څنګه وخوړل په هغه ساعت کې شهید سو، دومره خطرناکه زهر یې ورکو، هغه په هغه ساعت کې ولاړی شهید سو. او نور چې کوم صحابه کرامو چا خوړلی ول هغه په تکلیف سلو. او نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دا ګوله خولې له ویې وړله، ګولې ورته وویلې چې په ما کې زهر دی منډې خوره. نبی علیه الصلاة والسلام په دا ټیم کې لاړې تېرې سوي وې ستونې ده. نبی علیه الصلاة والسلام د هغه تکلیف محسوسه کړ. او چې کله د دنیا څخه نبی علیه الصلاة والسلام ام عایشه ته فرمایي چې عایشه د هغه زهر اثرات تر اوسه پورې زه محسوسوم، زما رګونه کاټېږي. نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي د دواړو جهانو سره دا دومره تکلیفونه برداشت کړو. دا چا په ورکړو؟ دا یو زنانې. نو دا څوک چې چاته زهر ورکوي، باطل چې ما ته شکست راکوي، هغه ما ته زهر راکوي، ما ته تاوان را رسوي، هغه په چشکې را رسوي، هغه داسې نه کوي چې ما ته زهر را مخکې چې دا وخوره. نو هر باطل فرقه هغه کوشش دا کوي چې زموږ ځوانان واړوي او جناب ماحول ورته جوړ کړي او فري ماحول ورته جوړ کړي، ځای ورته مهیا کړي، جناب خرچې هم پکې. ځوانان خو ماحول غواړي، نو هغه ځوانان چې دی بیا سوکه په غیر شعوري طریقې سره اوري دیني په خبر، لیکن د دې عقاید مشرکانه وي، دیني په خبر، د دې نظریات کفر ته نږدې. چې علما ورته وایي د علماو په خبره باندې بحث هم نه کښېني، د علماو خبره نه مني. الله رب العزت زموږ د ټولو ته هدایت را نصیب کړي، الله دې موږ ته عافیت را نصیب کړي. د قرآن مجید دا صورت کله کله چې موږ وایو په کار دی چې غور کې کوو چې د دې ترجمه څنګه ده. یو بیا ترجمه مختصره کوم. ته ورته ووایه چې الله یو دی اور الله بې نیازه دی، نه الله رب العزت د چا اولاد دی، نه بل څوک د الله رب العزت اولاد دی، اور د الله رب العزت هیڅ څوک هم برابر اور همسر نشي کېدلی. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي.